دا وخت کې دا 14 تنور به شي زمونږ چې دا به سټارټ واخلي او دا به انشاءالله د روژې تر اخره پورې دا د هغه خلکو دپاره دی په روژه کې هسې هم بېروزګاري ده خو په روژه کې بیا د روزګار ډېر زیات کمی هغه خلک چې د هغو دیاړي ونه لګي روزګار د هغو ونه لګي نو د هغه خلکو دپاره الخدمت فاونډیشن دا تنظام کړی دی لوکلی هم او بهر علاقو کې هم موږ د دې دپاره ډونرز ته ځو د چا چې وس دس کېږي د هغه خلکو نه د دې دپاره تعاون غواړو او هم هغه خلک سپورټ کوو د چا چې د روزګار ونه لګي د چا چې بېروزګاري ده او هغوی ته مسلې نو دا ټوکنې به دوی دلته ورکوي او هغه خلکو ته به 10 روپۍ به دا خلک خپلې ورکوي باقي چې دي هغه به الخدمت فاونډیشن ورکوي او خلک به دا روټۍ وړي ملک کې بېروزګاري ده مشکلات دي مالي بحران دی خلک په مشکلاتو کې دی نو روټۍ یو بنیادي ضرورت دی او الخدمت فاونډیشن په دغه مد کې د سستي روټي یو پروجیکټ شروع کړی دی چې په ټول ملک کې دا شروع دی او زمونږ دا انیشیټیو مونږ په کوکارۍ کې هم واخیسته او دا امید دی چې انشاءالله دا خلک به په دې کې کم چې مخیر حضرات دي هغه به دل کول کړ بلکې دا زما هغوی ته دا اپیل دی چې الخدمت فاونډیشن یو ریلایبل قابل بروسه اداره ده او تاسو په دې باندې دا ټرست کولی شئ چې تاسو دې ته خپل خیرات زکات او خپل صدقات ورکولی شئ او انشاءالله په صحیح مد کې به په صحیح خلکو ته کم چې ډیزروینګ خلک دی کم چې د دې ضرورتمند خلک دی مستحق خلک دی انشاءالله هغوی ته به رسي عالمي طور باندې مهنګایي ده او زموږ دا خلک چونکې ډېر زیات متاثر دي د وجې الخدمت فاونډیشن سسته تندور په نوم باندې د دې پروجیکټ آغاز کړی دی چې هغه خلک چې هغه معاشي طور باندې هغه کمزوري دي او د هغوی لاس نه رسي موږ هغو سره سپورټ وکړو او دغه شان په ارزان نرخ باندې هغوی ته دا روټۍ میلاو شي او هغوی د خپل خوراک هغه ضرورتونه چې کوم دي هغه په اسانۍ سره پوره کړي دې نه علاوه الحمدلله په دې روژه کې موږ الخدمت فاونډیشن کوکارۍ طرف نه په دې کلي کې د 100 نه زیاتو یتیمانانو ماشومانانو او کونډو ته عید پیکیجز هم ورکړي دي او انشاءالله زموږ کوشش دی چې په دې وطن کې څومره کمزوري او بېوسه خلک دی د هغوی خواله ورشو او د هغو مسلې او د هغوی مشکلات حل کولو کې خپل کوشش وکړو باندې زموږ خپل مخیر حضراتو ته دا اپیل چې الله تعالی چې کم شتمن خلک دی او الله تعالی ول ډېر څه ورکړي دي په دې سخته کې په دې تکلیف کې د روژې په دې میاشت کې د هغه خلکو سره مدد وکړي هغې دپاره الخدمت فاونډیشن چې دی باقاعده بینک اکاونټ هم موجود دی په هر کلي کې د الخدمت فاونډیشن رضاکار هم موجود دي په دې کلي کې څوک ډونیشن کوي هغه موږ ته هم رارسولی شي زموږ دلته په دې بینر باندې شاته زموږ چې کوم بینک دی د هغې اکاونټ نمبر هم لګېدلی دی خلک خپل احتیاط زموږ سره نقد په صورت کې د جنس په صورت کې موږ سره جمع کولی شي او انشاءالله الخدمت فاونډیشن چې دا خبره ثابته کړې ده چې دغه امانتونه چې کوم دی دا به موږ حقدارو ته په صحیح طریقه باندې رسوو کاري بازار کې چې کوم دی د الخدمت سسته تندور په نوم باندې چې کوم دی افتتاح وشوله او دلته چې کوم دی غریب عوام ته به د 30 روپو روټۍ چې کوم دی دا په 10 روپۍ باندې ملاویږي او د الخدمت د دې ګام د دې قدم مونږ په خټکو کې ستاینه کوو او امید لرو چې انشاءالله دا پروجیکټ په دې نور هم مخکې بوځي او دې سره سره چې کوم دی مونږ د مخیر حضراتو نه چې کوم دی نو اپیل ورته کوو چې یاره دې سره په دې کار خیر کې تعاون وکړی شي د پاره دی چې دې پروجیکټ نه نور خلک هم مستفید شو